السلام علیکم جی. زما نام عادل نیاز ده، خبریال یم. تغبې د مردان سیمې سره تعلق ساتم. دا ټیم موږ ستا د پښتون غورځنګ مشر منظور احمد پښتین را سره دی. دې څه به خبرې اترې کوو تاسو ته جي. پیله خو تاسو موږ ټیم راکړو، ډېره زیاته مهرباني. تاسو ته هم او ټولو اورېدونکو ته د زړه د تله سلامونه. ښه جي. منظور صاحب، دا به تاسو ما ته وایئ چې اوس زموږ په دې خاوره، په دې سیمه، په دې وطن چې کوم جنګ را روان دی، کوم مسایل را روان دي، نو دغه اړ کې تاسو څه کوئ او تاسو څه سټینډ لرئ په دغه باندې؟ جنگ را روان نه دی. جنگ د پښتنو په سیمو کې، په غریزو سیمو کې یو ډول شروع دی. د خلکو مرګونه هم شروع دي، ټارګېټ کیلینګ هم شروع دي، خودکشي هم شروع دي، بمبارۍ هم شروع دي. په غریزو سیمو کې پښتانه بیار و مددګار، خویندې میندې، ماشومان، سپینګیري پراته دي او یو د وحشت لاندې د وحشت سیوري ویني چې سیوري زیاتېږي. د هغو ټولو د دغو غمونو، د دغې غمیزې یا دغو جنګونو مخه که هلته ونیوله شوه، نو زموږ د وطن ښارونه به هم بچ شي او هغه ځای به هم بچ پاتې شي. خو که په وخت چیرې مونږ د دغې تدارک نه وکړو، بیا به دا رو رو غځېږي او دا به نور هم مشکلات جوړ کړي. د دغې خاورې جنګونو مونږ کله هم د جنگ په سترګه نه ورته ګورو، بلکې دا یو فیک عمل، یو پراکسي عمل چې د دغې خاورې باندې د لویو قوتونو د هغې د یو بل سره د مفاداتو جنگ، د پراکسي جنگ په شکل کې زمونږ په خاوره کېږي. په جدید دنیا کې اټمي قوتونه ډایرکټ جنگ نه سره کوي، نه یې څوک پرېږدي، ځکه چې دغه نه ډېر غټه تباهي جوړي. په جدید دنیا کې جنګونه هم په جدید شکل کې، یعنی د بل خاوره د بل وجود مفادات ستا، چې د پراکسي وار یا د کولډ وار. کولډ وار معنا یخ جنگ، یخ ستا څرمن نه پې سوځي، خو د دوی دپاره به یخ وي، زموږ دپاره خو ګرم دی، څرمن مو پې سوځي. غرق مو شو وطن، چاته یې پرېږدو په دې، یعنې د وطن مونږ وڅکو، چا د مړي مو پکې پراته دي د سلګونو سلګونو کالونو، وطنونه مو دي، کورونه مو دي، چیرې لاړ شو. خو د دنیا قوتونه، هغه که امریکا ده او که چین ده، بیا د دغې ملک د پاکستان چې جنرالان دي، هغه تر اوسه پورې دا زړه یې نه و دردېده. دوی خپل ناوړې پالیسیانې راوړي او دلته یې چلوي. نو اوس چې کوم د جنگ حالات دي، د دغې مخنیوي دپاره به تر ټولو معاصر هتیار چې کوم دی، د پښتون قام اتحاد دی، د پښتون قام ویښ ساتل دي، د دوی چابک ساتل دي، زیرک ساتل دي، په دوی ګرځېدل دي کلي په کلي، چې عام ولسونه ډېر ویښ وي او ډېر زیرک وي. بیا که ضرورت پېښېده چې بیا ټول پښتون قام په یو آواز، په یو ورځ باندې دوی مزاحمت ته تیار وي. نو پی ټي ایم د دې دپاره که تاسو کتلي په تېرو 2-3 میاشتو کې د سوات نه واخله تر چمنو پوره پی ټي ایم غونډې هم کولې او هم ولسي غونډو کې شرکت کولو او هم یې خپل ولس ته خپله بیانیه، یعنې د ولس بیانیه، د دغې کام تحفظ څنګه کېدلی شي په هغو ټولو او زموږ د وطن دشمن ته په سپینه او ساده او په رښتیاو خبرو کې څنګه مونږ خپله خبره رسولی شو چې ته نور دا کار بند کا. دا ټول کې پی ټي ایم ښه په اول صف کې. تاسو موږ ته دا ووایئ که د افغانستان یو څو ورځې وړاندې لایف باندې مبین یا ځان ته جرنیل وایي کار سوی، ما اوسه په لایف پاڼه باندې سوال وکړو، ما باچا خان پیژنې؟ نو زه باچا خان نه پیژنم، وایي صرف عمران خان پیژنم. نو دغې افغانستان کې چې کوم سچویشن نن سبا روان دی که نه، نو د دې به زموږ د پښتنو په دې علاقو باندې څه امفیکټ به پرې وځي، څه رزلټ به د دې راوځي، او ولې دوی د پښتانه د باچا خان نه یا کم کسانو چې پښتنو په تاریخ باندې چې کوم خلک راغلي دي، موږ نه ولې خپل دغه تاریخ پټوي؟ په دې په شاید دا څه ګیم دی. که چیرې زه او تا په یو کور کې اوسېږو او زه درته ووایم چې زه در نظم، زما پر ځای به یو بل تن راځي او زه چاړې او ټوپکې هم هلته ورته پرېږدم او هغه چې راشي هغه نه عقل لري، نه دماغ لري، نه سوچ لري، نو ظاهره خبره ده، نو نتیجه به څه وي؟ پوه شه. افغانستان کې موجوده بدلون منفي اثرات به تاسو وینئ. جنگ آسان شو، زمونږ په خاوره د امن غږ مشکل شو. د جنگ عجبه خبره ده چې څوک جنګونه غواړي یا مرګونه یې کړي دي، هغه آزاد دي، چې څوک امن غواړي په هغه پابندي دي. ته تر جهاد خو قصاص دي د دغې دنیا او د دغې ریاست،
څوک چې انصاف غواړي هغه باندې الزام دی چې غدار یې، او څوک چې بې انصافي کوي روان ورغ د قتلونه کوي، هغه محب وطن دي. نو دا معیارونه دي. په دا معیارونو کې دننه کا په ګاونډ کې هم د حالات وي، نو دا الله هم تقویت ورکوي چې استحصال وشي، جنگ وشي، ظلم وشي. مونږ په افغانستان کې اوس هم داسې حرکتونه روان دي چې د چا په خوله کوي دا پته خو نشته دی. خو البته دا اوس د نجونو په تعلیم بندیز یو داسې عمل و چې په عام اولسونو کې حرکت راپاروي، یو جذبه راپاروي. د هغې نتیجې خو هم معلومې دي چې په معاشره کې به څه نتیجې راځي. داسې یو شخړه به جوړېږي ده که نه. نو هغه چا وکړل دوی خپل کوي. نو په دې حالاتو کې، په داسې وختونو کې، او بیا د افغانستان په موجوده صورتحالو کې هغه اثرات دا دي چې جنگ، جدل، کورونه ورانېدل، دغه ته نورې لارې جوړېږي. البته د امن خوښونکي خلک که چیرې په دې خاوره کې لږ څه حیثیت کې وي، بیا امکانات بدلیږي. خو د جنگ خوښونکي خلک دې خاوره ته به څه راوړي؟ خو جنگ خوښوي، جنگ به راځي. نو نتیجه یې چې کومه ده هغه به منفي وي. منفي معنا په هر صورت کې به د نقصان سبب. حاجي که موږ په دې مرکه کې د علي وزیر ذکر ونه کړو، نو دا خو انصاف نه دی که نه. خو که وګورو نو ستاسو علي وزیر جیل کې دی او 444 پښتانه چې وجلي راوانوار دې ټیم کې عدالت پرېښی دی، آزاد ګرځي. تاسو به دغې اړه باره څه وایئ؟ د پښتنو په هر قاتل باندې دا ریاست مهربان دی. یو راوانور نه دی، دته ډېر احسان له احسان دی ګرځي. خو د پښتنو په هر مهربان باندې دا ریاست ظالم دی. هغه که د عثمان لالا په صورت کې وګورئ، هغه که د بلور خاندان وګورئ، هغه که ته د خړ کمر شهیدان وګورئ، ارمان لوڼي، زمونږ عارف، یا نور څومره چې ګورئ، د دغې وطن غږ پورته کوونکي، انصاف غوښتونکي خلک ته ریاست تل یعنې ظلم جبر ورسره کړی دی. او هغه خلک چې په دې وطن کې وژنې کړي دي نن هم هغه عام ګرځي. زمونږ په وطن کې هر هغه سړی چې د خلکو نه بتې اخلي، یا په خلکو ظلم کوي، یا دلته د ډرګز کاروبارونه کوي، چې ګوري د ریاست به ملګری وي. خو هر هغه سړی چې عزتمن ژوند تېروي، کنې د هغې به تلاشیانې هم کېږي. 20 کاله یې په روډونه تلاشیانې رانه وکړي. پته نشته چې دوی څه ګوري زموږ تنګول. او چې کوم خلک اوریجنل دلته دا کار کوي، هغه خو خره تر هر ځای پرې رسي. نو علي وزیر په جیل کې صرف د دې وجه ده چې هغه پښتنو ته خیر غواړي. دومره خبره، اوس خبره د پښتو ده. علي په پښتو ولاړ دی. اقبال ویل چې معافي به غواړې. دی ویل د څه شي معافي؟ قاتل ته یې، قتل عام تا وکړو، معافي زه غواړم. دا زما پښتون زړه چې کوم دی، پښتون فکر مې چې کوم دی، پښتون خوی و خصلت مې چې کوم دی، دا په هغه کې فیټ نه راځي. نو لهذا علي ټول عمر د جیل هغه د ویډیو به درلودلي، زه ټول عمر جیل خوړلی شم، خو د دغې وطن د قاتلانو مخ ته د معافي هغه شکل نشم جوړولی. اوس په علي باندې چې کوم کیسونه دي، حقیقت ته چې څومره و هم په هغه کې د دوی حربې په ختمېدو دي. اخري یو څه کیسونه پاتې دي، یعنې د یو اف آی آر ختم، بیا به بل راوایست بل. اوس خو داسې وخت راغی چې اف آی آرونه هم نور ور ختم کیږي. او نو علي خپل کام ته کم سے کم سرخورو دی چې ما د یو پښتون نه چې دته به څوک پیغور ورکوي چې تاسو هغه پلانکي خوا وګوره هلته مافیا نه غوښتې، دا پیغور به کم سے کم یو پښتون ته نشي میلاو. زما په وجه به یعنې پښتانه چک سرګرځي چې ورو تا جیلونه پې خوړل، مافي دې پې وغوښته نه. نو د خپله پښتو پښتونوالي وپالله. ها البته پښتون کام هم د علي دغه قربانۍ یا د علي دغه هوډ یا دغه پښتونوالي خوی خصلت دې ته ډېر د قدر په نظر وکتل. او نن په پښتنو کې د هر مکتب فکر خلک، چاهې د کومې پارټۍ هم وي، د علي دپاره غږ هم پورته کوي او د خپلې همدردیانې اظهار هم کوي. منظور صاحب په تاسو موږ د صرف دا ووایئ لکه د پښتنو سیمې که پېښور دی، که مردان دی، که وزیرستان دی، دا غونډې علاقې دي جي دلته به زموږ د یوت چې کوم الکان دي، نوجوان کل او کم تجارت دی یا معیشت دی یا د دوی مخکې ته تلل دي، نو دا به څنګه وړاندیزي؟ او بل په میډیا چې یو څو کسان، یو څو داسې ماشومان یا دماغي مریضان چې هغوی ډېر اکټیو دي، او زموږ د پښتانه چې کوم نوی کول دی دا هم دغه هر څه ګوري ډېر زیات هغه شی پالو کوي، ګپ شپ مزاحي شی پالو کوي چې کوم سیریس د دې د قام مسله ده
هغه شانتي وی ورنه ورکوي. دا ولې؟ دا ستاسو څه ګڼئ په دې باندې؟ داسې ویم چې یو خو په سوشل میډیا پروپیګنډا ده د کام خلاف، یا زمونږ خلاف، پی ټي ایم خلاف، یا چا خلاف، هغو جواب خو موږ په خبرو نه ورکوو. الحمدلله په خپل کردار باندې، په خپل رښتونوالي او صداقت مو پوره یقین دی چې زمونږ په کردار به خلک خپل پوه شي. موږ په خبرو باندې د پروپیګنډې جواب نه کوو. ته د پښتنو ځوانانو نه بیخي بېغمه شه، لګیا یو موږ کوڅې په کوڅې ګرځو او د بل زر خبرې، خو یو پښتون ځوان ته چې د خپل وطن دوې خبرې هم وکړي دی په هغه ډېر په اسانه پوهېږي. نو انشاءالله ځوانان اوس د بیدارۍ طرف ته موږ وینو. سوات کې موږ سپیشل د ځوانانو پارټیسپیشن کتلو، ډېر د پارټۍ د سیاست نه بالاتر دوی د خپل پښتون وطن غږ چګولو. دا ستر چمن پره چې موږ وګرځېدلو لږ څه بدلون موږ وینو. د صداقت ژبه باندې پوهېدل وخت غواړي، خو البته هغه به وي هم ډېره دیرپا او ډېره قایمه وي. د دروغو ژبه وقتي ته یو سړی پې غلطولی شي. یعنې یو سړي ته دروغ وایه چې په روډ هر څه هغه څه لګیا دي، هغه به تر هغه ځای پورې خو ته په دې غلط کې چې تر روډ پره دی نه وي رسلی، خو چې دی تر روډ پر اثر ورښکاره کړي ده ته به هلته خپل اندازه ولګي چې حقیقت څه دي. دا خو هېڅ نشته چې ده راته ویلي. 2018 کې زموږ خلاف پروپیګنډا چې چا کوله، نن هغه خلک هم خپېمان دي. هغه وایي حقایق دا نه و، ولې تر یو ځای پره چې دوی رسېدل چې څه ورته ویلي وو هغه یې په سترګو لیدل. زموږ په خبرو که چا یقین نه وکړو، په دا خپلو سترګو خو به یې کوي، یوه ورځ به په خپلو سترګو هغه هر څه ویلي. مونږ رښتیا ویلي دي، نو رښتیا ثابتېږي لیټ، خو البته اثر یې زیات وي. دروغ مخامخ وویلل شي، خو بیا یو خپل ایکسپایري ځای وي، ایکسپایر شي هسې. نو دروغ په ایکسپایري روان دي، ایکسپایري ډیټونه یې تقریبا پوره شوي دي. د دغې وطن بچي د خپلې خاورې او د خپل ولس نه څوک هم نشي بیلولی. زموږ د وطن دي، او هغه یعنې زه دا هم درته وایم چې یو پښتون دی هغه زموږ خلاف دی، باید هغه ته موږ په بد نظر نه وګورو. زموږ د وطن دی، ولې به په بد نظر ورته ګورو؟ د خپل وطن د خلکو سره مینه وکړو. هغه به په دې نه پوهېږي چې په دې خاوره زما او ستا اتحاد د دغې خاورې د خویندو منجو سپینګیرو د ولسونو په مفاد کې دی، په ګټه کې دی. خو زه خو پرې پوهېږم، نو زه ولې لانجه وکړم؟ 2018 نه واخله تر اوسه پورې مختلف سیاسي ګوندونو هم زموږ مخالفت کوو، خو په بدل کې به زما له اړخه نه کیسه کېدله. ولې موږ ویلم پښتانه چې خپل سره لانجه شي په دې کې نقصان دی. او ټول عمر زموږ د زرګونو کالو تاریخ چې وګورو، نو دا ډېر شوي چې د یو بل خپې مو والي دي. زه په یې نه یم خپه په دې یم چې هغه نه مو سبق نه که زده، یاره دا کار نور نه دی کوه. نو اوس تقریبا موږ وینو چې ځوانان په ویښېدو دي، بلکې ویښ دي. ډېر زیات امیدونه مو دي. ځینې په د اوس وختونو کې خو موږ دا بس چیړو هم نه چې څوک څه ورته وایي، څوک څه نه. ځکه هم چې دوی اوس یو څه په سترګو لیدلي دي. نو انشاءالله زما یقین دی چې دا لیدل ته چې صرف یو مخلص سټیج میلاو شي، چې یو مخلص فورم او تنظیم دوی ته میلاو شي، د دغې نتیجې به بیا د دغې خاورې د یو داسې انقلاب په شکل کې راځي چې بیا به د پښتنو په خاورې، د پښتنو په ولسونو باندې د ډرامې جوړولو، د جنګونو، فسادونو، د ډالرو کیسې د چا په ذهن کې هم د تېرېدلو سوال نشي پیدا. ډېره مننه. مهرباني جي منظور پښین صاحب، تاسو موږ ټایم راکړو، ډېر زیات تشکر. ټایم ډېر کم دی، سوالونه موږ سره ډېر دي، خو بس اوس په وایند اپ کوو ځکه چې تاسو نور پروګرامونه هم روان دي. مهرباني.